نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. سورة بقرة دیمه پارا یوسل پنځه شپیتم آیت دی. په مخکې آیاتونو کې الله پاک د وحدانیت عقیده او د هغې دلایل بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د الله پاک د وحدانیت د منکرینو قباحتونه ذکر کیږي. الله رب العالمین د خپل وحدانیت دلائل بیان کړ چې عقلمن خلق په دې باندې پوهیږي او په دې یقین ساتي. کم خلق چې بې عقل وي هغې دغه دلائل او دغه عقیده د الله د یووالي نه مني. دوی د الله پاک سره نور خلق ځان له خدایان شریکان جوړ کړي او دوی د خپل خدایانو سره داسې مینه ساتي لکه څنګه چې مؤمنان د خپل خدای او رب العالمین سره مینه ساتي. البته د مؤمنانو محبت د دغه مشرکانو نه ډیر زیات دی. مؤمنان د الله رب العالمین د رضا دپاره هر قسم قربانۍ ته تیار دي او مشرکان په وخت د خوشحالۍ کې د خپلو خدایانو سره مینه ساتي. که کله په تکلیف او مصیبت راشي نو بیا الله پاک ته چغې وهي او خپل خدایانو ته چغې نه وهي. لکه تاسو ته به انشاءالله په سورې یونس کې هم راشي، سورې انعام کې هم بار بار به راشي چې کله په دې مشرکانو باندې څه تکلیف او مصیبت راشي دوی وی لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین او بیا مخلصین له الدین. دا مشرکان وی که چرے من تر دی تکلیف نہ نجات ملو شنو من بخامخا ایمان رو، لیکن کل چوت بیا نجات ملو شی دوی واپس بخپل راحت کی دخپل خدایانو عبادت شروع کی. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین دا بوتان جهنم کې وغورځوي. بیا به الله پاک د دې عبادت کوونکو ته حکم وفرمایي که تاسو د خپلو خدایانو سره مینه ساتي تاسو هم ورټوپ کوئ. ستاسو خدایان خوښ دي د خپلو خدایانو سره مینه ساتي نو چې ستاسو خدایان په جهنم کې دي نو ځان هم ورسره جهنم ته وغورځوئ چې ورسره شریک شي. دا مشرکان به انکار کوي چې نه نه موږ خو خدایانو سره نه ځو. دنیا کې مینه ساتله خو چې کله په خدای سخته راله او جهنم ته وغورځېدو نو بیا ورسره د دې مینه ختمه شوه. دې نه بعد الله رب العالمین به مؤمنانو ته حکم وفرمایي چې تاسو زما د رضا دپاره جهنم ته ټوپ کوئ. دا مؤمنان به فوراً د الله پاک د رضا دپاره جهنم ته تیار شي، ځان به وروغورځوي. دې وخت کې به یو آواز کوونکي آواز وکړي والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی مینه ساتي د الله جل شانه سره. دا مینه ساتل د الله جل شانه سره په وخت د تکلیف او د راحت د دواړو کې مؤمنان ساتي او د هغې مشاهده تاسو کوئ. که مؤمن باندې تکلیف راشي دی وی انا لله و انا الیه راجعون. لکه موږ تاسو سبق کې وي په وخت د غم کې الله یاد او که په مؤمن باندې راحت او خوشحالي راشي نو دی وی الحمدلله بیا هم الله یاد. لیکن د کافر مزاج داسې نه دی. کافر که په مزو چرچو کې نه دي خپل خدایان بیا یادوي چې نن دا خدای دی دا خوراکي ورته مخې تقدیر لکه مخکې د ابراهیم علیه السلام واقعه کې راځي. اختر کې تلل
خپل خدایانو ته سجدونه کې خدای چې دام خوشاله کی خو کله په وخت د غم او مصیبت کې نبی موسی علیه السلام ته سم د خدای نه سوال وکړ چې دا تکلیف رانه لري شي بس موږ به تا باندې ایمان نو و باګان چې پیراوي چې تکلیف لري کول شنو موسی علیه السلام دې خدای ته وایي چې کله تکلیف بنو نو بیا به سکول د مؤمن حال او د مشرک حال دا جدا دي اوس په دې کې خبر مونږ ذهن کې یاد وساتو دا مشرکان یوازې د مکی والا ګورینو د دنیا په مخ د ځمکه چې څوک هم د الله نه علاوه د کوم څیز عبادت کی دا و شرک وي د نبی علیہ السلام دور پورې خاص نه چې دا الله بت جوړ کړي چا د خټو چا د اوړو چا د کاڼي بس دا به خدای دغه به کافر او بس نور څه بني یو سړی دی پیر صاحب سره مینه ده او دی وته په سجدو پروت دی نو ته به سجدا پیر صاحب ته دا ولی الله د سجدي وته جیز دی دا د ژوندي پیر عبادت دی او یو سړی دی او قبر ته په سجده باندې پرې وته چې د سره زما ډیره مینه ده دا د مړ بزرګ عبادت دی دا باندې چې د مکی والا کافر شول او د نن سبا دور والا مسلمان وینا د الله نه علاوه چې چا هم د بل چا عبادت وکړو کده فرشتي وکړو کده پیغمبر وکړو کده بزرګ وکړو کده قبر وکړو کده ژوندۍ وکړو کده مړی وکړو کده انور سپګمې ستوري وکړو چې دا سیمو کده الله نه علاوه عبادت پدی بدا سړی مشرک ګرځي ځکه زموږ دین اسلام د یو خاص خلکو سره کار نشته دا عالمی دین دی او عالمگیر تر قیامت پورې د هر چا د پاره د الله عبادت چې په خوا څنګه حکم اوسم دی او قیامت پورې به هم داوي او مسلمان په هر مانځ کې داغي بار بار اعاده کوي سوي ایاک نعبد خدا یوازې ستا عبادت کو دا په قیامت پورې مسلمان هم دا وعده تازه کوي عبادت خدای صرف ستا کو دا غیر الله باندې شي کوي او کله چې دا مشرکان په قیامت کې خپل عذاب وویني دی وخت کې به دوی پیش چې یاره مونږ خو ډېر بدکار کړو مونږ چې دا شرک کړو یقینا دا مونږ ډېر غټه غلطي کې پراته زمون خیال خدا چې زمون دا بوتان د کمال دی او دې کې ډېر کمالات دي مونږ له نجات راکړي نو په دې کې الله پاک فرمایي چې دوی به پیشي ان القوه لله جميعا چې تمام قوت خو صرف الله د پاره یعنی د جهنم نه بچ کون کی د الله نه علاوه خو بل څوک نشتا او زمون خیال خدا چې زمون دا خدایان د کار دی دې کې بدی تخبل خدایان ناکام کار الله رب العالمین قوی ذات دی عزیز غالب والله غالب على امره الله پاک فرمایي کړه الله پاک غالب ذات دی قوی ذات دی سومت ذات دی دغه ذات عبادت پکار دی او دا غیر علاوه د هیڅ عبادت جائز نه دی نو الله جل شانه فرمایي ومن الناس او بعض خلقنا من هاسوکری يتخذ من دون الله اندادا چې دین سی سوا د الله پاک شریکان خدایان چې کوم عبادت الله د پاره پکار دي د ځان له بل سره شروع کړي وګوره دې چې دونه چې خاص چیز یادوم نه بس الله نه علاوه چا ځان له خدایان چې جوړ کړي دي د ژوندیو د مړیو د قبر او د بت تذکره پکې ونه کړه ټول یاد یحبونم دې د خپل خدایانو سره مینا ساتي دغه ساز په دې وطن کې او دوه قوم دي یو आवाज کې یا علی مدد وې زموږ د حضرت علی صاحب سره مینا په دې مینه خو اندازه پکار ده مینه مې دومره وی چې आवाज وته کې نه د الله والا आवाज وته نه کې یا الله مدد بتو یا علی تناړ حضرت علی صاحب سره محبت دا زموږ د ایمان جز دی دغه پیغمبر علیہ السلام خاص صحابي دي خدا محبت اندازه ده او بل ډله وی یا رسول الله مدد دوی وی زموږ د نبی علیہ السلام سره مینه ده نو دام د اندازې نه زیات شوی کدا اندازې مطابق د نبی علیہ السلام عشق دا زموږ د ایمان ضرورت او حصہ ده نبی علیہ السلام سره محبت زموږ د ایمان جز دی موږ ځکه محمد رسول الله کلمه کې وایو زموږ د نبی علیہ السلام سره محبت د ایمان حصہ خو اندازه مقرر ده چې هغه واس چې تعالی ته کې دا بل چاته نه
چې ته وی یا الله مدد نو بالکل ټیک आवाज دی او کته وی چې یا علی مدد نو دا الله والا आवाज تا دلور دا د زیاتې او بارډر د کراس او تو وی یا رسول الله مدد نو دا د محبت دونه دا د زیاتې او تا چې کوم حد هغه د کراس دا محبت ستاسو نقصان وګرځیدو دا د فائدې نه نو پدی आवाज کول پدی عقیدی باندې انسان د ایمان نه خلاصيږي نو کدی ځان تډیر و چې علی مدد نو علی صاحب سره محبت خو بساتی په اندازه شتا نبی علیہ السلام سره محبت ساتي دا غیر بل اندازه اوړي بانا ګور نبی علیہ السلام سره وسلی زما مين ربو سجده ولګو نو مين د پار اندازه شتا سجده وته ملګو علی صاحب سره زما محبت دې وو تاواز نو زما کارو نه دا کار کوونکی الله پاک دی دا محبت لري دا ستاسو نقصان نو الله پاک فرمایي چې دا شریکان باج خلق نه ولې يحبونهم كحب الله دي من ساتي د خپل خدایانو سره پشان د محبت د الله کوم چې د الله سره پکار دي هغه د خپل خدایانو سره ساتي والذین آمنوا اواغسان چې مؤمنان دي اشد حبا لله دي سختي په محبت کې خاص الله سره د مؤمن مين به هر حالت کې وي ولو يرى الذين ظلموا او کله چې بنا کسان چې مشرکان دي اذ يرون العذاب کله چې وین عذاب نو دی بفیشي ان القوه لله جميعا يقينا طاقت ټول خاص الله دی وان الله شديد العذاب او يقينا الله پاک سخت ترين عذاب ورکون کړي واخذ الحمد لله رب العالمين والصلاه